د تحریک انصاف حکومت پاتې شو. 14 کاله ورکوټې ټایم نه دی. دا اوس دې خبرې نه دغه وتې ده چې یاره دا یو تجربه ده یا موږ ته یو موقع ایله ملو شوې ده. 14 کاله 3 ځل مسلسل دغه شو، 4 وزیر اعلیګان شو او د هغې په نتیجه کې څه میلو شو؟ بدامني میلو شو. د هغې په نتیجه کې زمونږ که جنوبي اضلاع دي، که زمونږ ملکن ډیویژن دی، که زمونږ د مرچ ډسټرکټس دي، د هغې کې روزانه په بنیاد باندې دوباره د پښتنو وینه تویږي لګیا ده. نن که موږ وګورو نو د ترقۍ نومې څه کار موږ ته نه ښکاري. پسماندګۍ کې روزانه په بنیاد باندې اضافه وشوه. په دې 14 کالو کې چې کومې وعدې شوې وې، که هغه د 1 کروڑ نوکرو خبره وه، که هغه د 50 لکه کورونو جوړولو خبره وه، که هغه د کرپشن ختمولو خبره وه، نن موږ ته په هغې باندې عمل نه ښکاري، بلکې الټه به موږ وګورو نو په کرپشن کې اضافه شوې ده، په پسماندګۍ کې اضافه شوې ده، د صحت کې د ایمرجنسي، د تعلیم کې د ایمرجنسي خبرې شوې وې، خو که نن وګورو نو د صحت سہولتونو هم ستاسو مخامخ دي او د تعلیم خو دا حل شو چې په لکونو په تعداد کې ماشومان اوس هم د سکول نه بهر دي. د یونیورسټو دا حل شو چې نن صوبې حکومت چې دی هغه تنخواګانې د استادانو نشي ورکولی. دې ته راغلي دي چې د یونیورسټو ځمکې خرڅولو باندې سوچ کوي. نو دغې نه تاسو ته اندازه ولګېده چې کوم ځای ته دا صوبه ورسولې شوه. بیا دغه شانتې که موږ وګورو نو مایوسي ده نن په پښتنو کې. دغه شانتې نن 2-3 ورځې 4 ورځې مخکې تاسو به یو بیان کتلي چې زموږ وزیر اعلی صاحب ورکړو چې یاره صوبه د معاشي بدحالۍ شکار ده او زه وزیر اعظم صاحب ته خط لیکمه چې صوبې ته د خپل حق ورکړی شي. زه ورته دا ویل غواړم چې تا نه مخکې 15 میاشتې مخکې یو بل وزیر اعلی و او که ستاسو یاد وي نو د بجټ وخت و او په هغې دوران کې هغه راپاڅېد او هغه وایي چې ما سره دومره وسایل دي چې زه مرکز له قرض ورکولی شم. نن ته وایې چې معاشي بدحالي ده. زه ورته دا ویل غواړم چې که مرکز ته حق نه درکوي دغه کې موږ هم درسره یو ځای یو. بلکل مرکز ته خپل حق غواړو، خو دا هم درته ویل غواړو چې د مرکز چې څومره ګناه ده هغومره ګناه ستاسو هم ده چې دا صوبه دې ځای ته رسېدل، ځکه چې 14 کاله موقع بل چاته نه میلو شوې، صرف تاسو ته میلو شوې ده. دا هغه خبره ده چې دا پکار دی چې مونږ روچته کړو. پرون په خیبر کې وزیر اعلی صاحب جرګې نوم یې ورله ورکړو، خو جلسه وه هغې وکړه. زه ورته دا ویل غواړم که هغه مرکزي حکومت دی او که هغه صوبایي حکومت دی، د دواړو دا اول ذمهواري جوړېږي چې د خلکو طرف ته توجه ورکړي. په دې باندې نه زما څه او نه د تیرا د هغې خلکو څه چې غلطي د چا ده او چا نه ده. دا جنګ دا جګړه ده رستم کیدی شي، خو په دې وخت سره کم بیر سرو سامانۍ کې کم په مشکلو حالاتو کې زمونږ مشرانو، زمونږ میندې خویندو، زمونږ بچو چې دی قرباني ورکړې ده او په دې یخې یخنۍ کې د تیرا نه راوتې دي
نن ضرورت دی چې موږ د هغوی د مشکلاتو کې کمی راولو، دغې طرف ته توجه ورکړو. دا دغه به بیا وروستو کوو چې چا پکې غلطي ده او چا پکې غلطي نشته. عزتمندو، امدا هغه خبرې دي او بیا خاص کر چونکې د افغانستان دا کوم صورتحال چې دی په دې کې موږ ګورو د هغې په موږ باندې ډېر لوی اثر کېږي. نو په دې حوالې سره په مشر په دې برسۍ کې یو مفصل خبرې به کوي، یو پالیسي اعلان به کوي. دغې لپاره هم ضروري ده چې موږ ټول دلته کې په دې برسۍ کې ښه په ګڼ تعداد کې شرکت وکړو او ښه منظم طریقې سره دا روانه کړو او دغې نه بیا یو خپل یو دغه شروع کړو چې 14 کاله د صوبې سره چې څه وشو دا حقیقت اوس مخامخ راوستل پکار دي. نور د تجربو متحمل نه یو، نور دا نه غواړو چې زمونږ دا صوبه او زمونږ دا خلک د تجربهګاه ته جوړ شي او تجربې پې وشي. د دې وخت دا ضرورت دی چې تجربه کار خلک د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپوپ په شان تجربه کار خلک چې هغه رامخکې شي او د پښتون کام چې دی د ستونزو نه د کشالو نه د تور تیرو نه وباسي. د دې لپاره یو خپل جدوجہد شروع کړو. زما دا یقین دی چې په دې کې تاسو ټول به راسره شریک یې. انشاءالله برسي به هم کامیابه کېږي او د هغې نه پس ته دا کوم سلسله چې موږ د شمولیتونو شروع کړې ده دې طرف ته هم توجه ورکوو به او دا تحریک انصاف والو ته به دا وایو چې که نور څوک درته تپوس کوي او که نه کوي موږ به سره دا حساب کتاب کوو چې 14 کاله زما د صوبې سره څه وکړل، زما د صوبې وسایلو سره څه وکړل، دا به موږ درنه تپوس کوو. دې حساب کتاب باندې رانه په دې باندې ځان نشئ خلاصولی چې ما ته سیاسي مشکلات دي، سیاسي مشکلات ستا په خپل ځای بالکل هغې له اواز اوچتوه، خو چې دا کوم ذمواري درته ملو شوې ده د هغې هغه حق چې دی دې قوم ته ادا کړه، دا دې قوم طرف ته توجه ورکړئ. دا خبرې چې دي دا به اوچتوو او دا بیانیه چې ده